بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبره پښتونخوا سره ز تاسو کوربه شهاب الدین هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ بنی غور اوري او دا پروګرام تاسو د فیسبوک په پیج باندې نیغ بنی غوري هم. فیسبوک پیج ته بلار شي الته بسونو پښتونخوا ولیکي دا ټیپ زموږ دا پروګرام تاسو نیغ بنی غوري. د پروګرام د با خبره پښتونخوا کې چې موږ په کوم موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو هغه د وخت مناسبت سره او هغه موضوعګانې چې د هغې د ملک او قوم ترقۍ سوکالۍ او پرمختګ سره تعلق ساتي بې ځای چې کومې پروپاګاندا کیږي د هغې مخنیوی او په هغه پروپاګاندا باندې د عمل درآمد کولو نه ډډه کول په هغې کې شریکېدو نه ځان بچ کول دا د وخت ضرورت دی او د زمونږ او ستاسو نه صرف زمونږ او ستاسو پیدا بلکې د ملک او قوم هم پیدا ترقۍ سوکالۍ او د امن لپاره ضروری دي. مونږه بنن تاسو سره خبرې اترې کوو د بلدیاتي نظام په حواله سره. زمون حکومتونه چې څومره چې د کومې پارټۍ حکومت هم راځي هغه وایي چې مونږ به د اختیارات لاندې سطح ته منتقل کوو او چې کومې بلدیاتي ادارې دي دا به مونږه مضبوطو بلدیاتي نظام به مضبوطو. د بلدیاتي نظام زمونږه په دې صوبه کې 4 کاله پوره کېدو ولري. په مارچ کې به تقریبا د دې میعاد ختم شي. اوس په دې 4 کاله کې زمونږه بلدیاتي نمائندګانو څه کارونه کړي دي. زمونږه بلدیاتي نظام څخه کېدو طرف ته تللی دی که تنزلۍ طرف ته تللی دی. زمونږ د بلدیاتي نمائندګانو په ذریعه باندې د عوامو مسلې چې کوم څه مونږ وی چې دا بلدیاتي نمائندګان زمونږ د کور کلي نمائندګان دي دا عوامو ته ډیر زیات په اسانه باندې میلاویدی شي. په کور کلي کې ورته په کوڅه کې په جومات کې ورته په هر ټیم باندې حاضر وي. نو د دې په ذریعه باندې د عوامو مسلې ډیر په ښه طریقه سره حل کېدی شي. زمونږ په دغه ځای باندې د صوبایي او د قومي اسمبلۍ ممبران چې یو طرف ته د هغې کار قانون سازي ده. د قومي اسمبلۍ ممبران به په اسلام آباد کې هلته کې به په اکثر په خپلو هلو ځلو کې د قومي اسمبلۍ په اجلاسونو کې مصروفه وي. داسې د صوبایي اسمبلۍ ممبران نو د هغې سره میلاوېدل د بلدیاتي نماینده په نسبت باندې لږ مشکله وي. نو دغه بلدیاتي نمایندګان زمونږ او ستاسو د مسلو د حل کولو دپاره ډیر په اسانه باندې میلاویږي او دیو د دغه کور کلي مسلې ډیر په اسانه باندې حل کوي. خو آیا زمونږ دغه نظام د دې جوګه دی؟ زمونږ دغه نمایندګانو ته دا اختیارات ورکړی شوي دي که نه دي؟ مونږ په دې خپل صوبه کې کتل چې زیات تر زمونږ دا تقریبا د هغې میعاد ختمېدو والا دی خو هر وخت بلدیاتي نمایندګان به مونږ کتل چې هغې به د دې خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته به دې چوک کې په احتجاج باندې وو. د حکومت سره څو وارې د هغې مذاکرات شوي دي. هغو ته یې تسلۍ ورکړې وې چې یاره د دیو مسلې به حل کېږي دیو ته به اختیارات ورکړی کېږي. خو داسې 4 کاله پوره کېدو والا دي خو داسې نمایندګان هم شته داسې چیرمنان هم شته چې تر دې ټیمه پورې د هغو دفترې هم نشته. نو هغې به د عوامو مسلې څنګه حل کړي وي؟ په دې موضوع باندې بلدیاتي نظام 4 کاله پوره کېدو والا دي څه د عوامو شکایات او ازاله وشوه که نه؟ په دې باندې به ستاسو خبرې اترې کوو. مونږ زحمت ورکړی دی زمونږ د پېښور د کریمپورې چیرمن دی سعود خان ته مونږه زحمت ورکړی. زمونږ ستاسو سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کوي. سعود خان په خیر راغلی. تاسو ته ستړي مه شوم. ډېره مهرباني چې پروګرام کې زموږ سره شریک شولې. سعود خان زمونږ د بلدیاتي نظام یو خو راته دا ووایه چې ستاسو هغه مظاهرې مذاکرات هغه چې کوم دی نو څه خوند یې راوړی دی که نه همداسې لاړه ختم شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله خو ستاسو سنو خیبر پښتونخوا شکریا ادا کوم چې تاسو موږ مننه. دویم ځل موږ له موقع راکړو موږ هم راوغوښتو. تاسو خبره کوئ جی د بلدیاتي نظام
خدای شته چې زه دا خبرې اورم نو زړه م خوږېږي، ولې چې دا عوامي منډیټ چې کوم توهین په دې خیبر پښتونخوا کې او بیا خاص کر دریم حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف چې هغې څومره ظلم وکړو د عوام سره، نو د دې ازاله به څوک ورکوي؟ لکه بلدیاتي نظام خو دې دپاره یې چې را په علاقه کې چې کوم خلک څه کارونه غواړي نو هغه هغوی چې کوشش کوي چې ما ته زما د کور مخې ته زما کارونه او زما مسایل چې کوم دی هغه حل شي. ولې عوام چې کوم ووټ ورکوي د ووټ معنی یې دا ده چې تا له څوک ووټ درکوي نو ووټ دې دپاره درکوي چې دا به زما په کار راځي، زما د علاقې مسایل به زما حل کوي، مشکلات به زما حل کوي. خو بدقسمتي ده د خیبر پښتونخوا او خاص کر د پاکستان تحریک انصاف حکومت خبره به وکړو جی. او بل چې کوم دی جی زه نورو پارټیانو ته هم زه د هغې نه زموږ ډېر زړه مات دی په دې باندې چې ټیک د جی حکومت خو نه غواړي چې هغې اختیارات موږ له راکړي، ولې چې هلته کوم ایم پي ګان دي کوم ایم ان ګان دي هغه بیا دې څنګه چې کوم دی سنبالي هلته هغې ورته مخې ته یو غټ مشکلات دی ورته چې یاره تاسو که چېرته یو ناظم له فنډ ورکړي، چیرمین له فنډ ورکړي یا میرز له ورکړي نو بیا خو به موږ ته مشکلات شي. نو دې د وجې نه چې کوم دی موږ نورې پارټیانې میادو شو په کار دا دی چې دا نورې پارټیانې روچت شوي را روان وخت دپاره سوچ په کار دی. ولې را روان وخت دپاره سوچ په کار دی چې وایي عوام چې کوم ووټ ورکوي نو لاندې علاقې کې ډېر مسایل دي، که زه تاسو ته یو مسله یادوم نو دومره مسایل دي که د مسایل نومونه چې کوم دی ختمیږي نه او مسایل حل کېږي نه حل کېږي. ښه جی دا تاسو خبره وکړله چې یاره بلدیاتي نمایندګانو له میرز له چیرمین له چې هغې لکه فرض کړه دوی فنډز ورکړي نو د صوبایي اسمبلۍ ممبران یو خدا دی چې په دې صوبه کې چې چا حکومت دی نو د هغو خپل هم میرز چې دی چیرمینان شته دی د هغو نمایندګان خپل هم د پاکستان تحریک انصاف هم موجود دي. بل دا ده چې دغه چیرمین ته میر ته چې کوم بلدیاتي اکټ دی په هغې کې د هغو دپاره خپل چې کوم دی نو په بجټ کې د هغو دپاره فنډز دي چې دومره فنډز به چې کوم دی نو چاته میلاویږي څنګه به میلاویږي په کومه طریقه د هغې د خرچ څه طریقه ده نو د هغې دپاره خپل فنډز موجود دي په بجټ کې نو ورکوي یې نه. یاره جی دا خو به تقریبا څلورم پنځم ځل دی چې زموږ کوم ایکشن کونسل کمیټي ده موږ بار بار چې کوم دی محمود خان صاحب سره بیا هغې نه پس چې کوم دی علي امین ګنډپور صاحب سره اوس نوی چې کوم سی ایم دی موږ خو هغې ته ویلکم ویلي دي مبارکي هم ورکړې ده زموږ ایکشن کونسل کمیټۍ خو اوسه پورې موږ یې راغوستي نه یو. بالکل جی دا ان اف سی مد کې او پی اف سی مد کې چې کوم موږ ته کمې پیسې دي 20% چې کوم دی هغه ډایرکټ اینډ ډایرکټلی چې کوم دی لوکل ګورنمنټ لپاره پکار دي چې دی ورکړي. خو دلته دي دا وینا کوي چې موږ ته د وفاق نه پیسې نه میلاویږي او که د وفاق موږ خبره وګورو نو میا شهباز شریف صاحب په خپل سپیچ کې ویلي دي چې باقاعده صوبې ته خپل حق میلاویږي، هرې صوبې ته خپل حق میلاویږي، شیرز میلاویږي. خو زه دا حیران یم چې دې بلدیاتي نمایندګانو سره دا دومره ظلم ولې شروع کړی دی. صحیح. نو که موږ یو طرف ته وګورو که نه چې که صوبایي حکومت تاسو ته وایي چې یاره بلدیاتي نمایندګانو ته او دغې ته دا پیسې ځکه فنډ ځکه نه میلاویږي چې موږ ته وفاق پیسې نه دي راکړي نو که ستاسو خیال یي د دې نه مخکې چې کوم وزیر اعلی و علي امین ګنډاپور هغه د تلو په ټیم کې هم ویلي چې کله بار بار د هغې وینا دا وه چې یاره مونږ چې دلته زه وزیر اعلی راتلم نو په دې صوبه کې تقریبا د 2 میاشتو تنخوا هم نه وه او اوس چې کوم دی نو زمونږ سره د 6 میاشتو تنخوا هم ده او زمونږ سره چې کوم دی نو دومره پیسې هم دي او په خزانه کې زمونږ سره دومره دغه دي نو هغې خو څه د فنډز شکایت نه دی کړی هغې وایي چې زمونږ سره پیسې ښه ډېرې دي نو بیا بلدیاتي نمایندګانو ته څنګه وایي چې زمونږ سره فنډز نشته یا دغه نشته دا ولې؟ بس بیا خو دې نه صفا واضح هم دا خبره ده چې دا د نیت خبره ده. لکه ما خو تاسو ته وویلې که نه چې بلدیاتي نماینده چې کوم دی دا خو په پیراشوټ نه راځي که نه نه چې کوم دی په ریزرف کې راځي دا خو باقاعده عوام دی له ووټ ورکړی دی څنګه چې دی ایم پی اے ایم این ایس په ځان باندې ناست کوي چېرې مونږ په خیبر پښتونخوا کې درېیم ځل زموږ حکومت راغلی دی عوام مونږ له ووټ راکړی دغه شان دی او عام عوامي نماینده چې کوم دی بلدیاتي نماینده هغه هم عوام ووټ ورکړی دی عوام نه ووټ اخیستی دی. خو علي امین ګنډپور صاحب چې کوم دی جی افسوس سره خبره کومه چې هغې صرف ډیلاکونه ویشتي دي خو عملي کار چې کوم دی هغې سوچ نه دی کړی د هغې سزا هغې ته اوس میلاو شوه خو چونکې سزا هغې ته نه عوام ته میلاو شوه لکه اوس چې کوم وزیر اعلی صاحب رالو سهیل افریدي صاحب زما ډېر ښه تعلق ډېر خرور مې دی خرور ولي ده ورسره خو بدقسمتي دا ده چې ولې چې دې نه پهله کوم وزیر اعلی هغه د پی ټي آی نو پاکستان تحریک انصاف نو چې دی بل وزیر اعلی شکلونو سره چې کوم دی نظام نه بدلیږي. صحیح. نظام به هله بدلیږي چې نظام کې امندمنټ وشي لکه اوس د یو ایم پی اے کار چې کوم دی هغه قانون سازي ده په صوبایي اسمبلۍ کې به دې قانون سازي کوي ما ته نه ښکاري په صوبایي اسمبلۍ کې داسې یو
د دې داسې یو زم چې یو جمهوریت داسې یو مضبوط کس په پکې چې هغه به چې کم دی د قانون سازي لپاره څه مرستو کوي خو ماته د دې چې کوم سیستم کاری هغه سیستم د دې بالکل څه نابالغ غونډه سیستم ماته ښکاري او دغه سیستم په دغه شانتي رواني نو موږ ته خو نه ښکاري صوبه خو زموږ مخکې هم په خساره کې روانه ده مزید نورم په خساره کې چې کم دی دا مخکې بزي صحیح سعود خان تاسو د فنډز خبره کوي خو دی حکومت چې کوم دی نو د بلدیاتي نمائندگان سره ستاسو د دیو سره ستاسو اکشن کونسل هم موجود دی د حکومت سره بار ستاسو مذاکرات هم شوي دي بار ستاسو مظاهریم شوي دي درنیم شوي دي خو د دې په ځای باندې چې یو طرف ته بلدیاتي نمائندگان دومره مظاهره او دومره د اختیارات او د فنډز لپاره بل طرف ته چې کوم دی نو دلته کې صحت انصاف کارت او بي ار ټي چې کوم دی نو دا دوه منسوبې د حکومت چې کوم دي د صحت انصاف کارت په باره کې چې کوم دی نو بعضي هسپتالونو کې علاجونه چې کوم دی نو هغه د غشیو او الته فنډز نو او وزیر اعلی په هغې باندې فوري طور اکشن واغستو وی چې دې ته فوري طور پیسې ورکوي هغې ته پیسې میلاو شي دا تاسو ته ولې نه دی کېږي اخر وجه څه ده اصل کې جی د صحت کارت حواله سره تاسو خبرې کوي چې پاغي کې څومره کرپشن او څومره بدعنواني چې پاغي کې روانه ده دا اوس هم پکې روانه ده بالکل پکې روانه ده جی زه یو سیټل د دې باقاعده د دې یو ذمہوار کس هغه باقاعده کلمه تیر کا اف ریکارډ او وی چیرې یو ماشومی اپریشن چې کوم دی نی پکاره یو عام ډیلیوري کیسز چې کوم دی هغه مطلب و چې همدا سی به وشي خو هغه باوجود هم ډاکټران چې کوم دی صرف د خپل پیسو د خاطر چې کوم دی هغه ته اپریشن وکړي نو د هغه ژوند چې کوم دی غر کی نو پاره کې چې کوم د قسم طریقو سره پاره کې یو کرپشن روان دي او غریب سړی د پاره دومره سہولت پکې نشته الله دغه بیمارونو خلک ساتي چې په صحت کارت باندې باغ علاج کیږي جی نو انتهایی کرپشن پاره کې روان دي او بیا که د صحت نظام تاسو وګورئ نو بالکل صفر دي څنګه چې تاسو ویل چې وزیر اعلی صاحب لاړو او باقاعده اکشن واغشتو اکشن خو دی په یو ځای باندې واخل ټول صوبه ده او په صوبه کې چې بیا څومره هسپتالونه دي څومره ځایونه دي ډیر مشکلات دي صوبه کې جی په مخامخ سکرین باندې یو شانتي دي خو چې کتا سا انډرګراوند وګوري بیا معاملات سبل شانتي دي صحیح سعود خان تاسو چې کوم دی د مختلف علاقو نمائندګي کوي نن هم چې کوم دی نو ما یو میسج مونږ ته راغی د ګلبرګ نه هغې چې کوم دی نو وی چې احتجاج دی او احتجاج دی زموږ او په ګلبرګ کې چې کوم دی نو د صفایي نظام د نکاسي آب نظام وایي چې دا بالکل چې کوم دی نو مکمل ختم دی او هېڅوک هم د دې اړو تپوس نه کوي بالکل جی تاسو خبره بالکل ټیک ده صفایي لکه تاسو کو ګوري د ټیم کې په صوبه کې یو وبا روانه ده د ډینګي جی بالکل زه په خپلم ډینګي کې مبتلا او تقریبا 12-13 ورځې ما په بیډ باندې تیرې کې ډیر د افسوس خبره ده ډي ایچ او سیب زموږ په پیښور کې ناست دي او دلته عوام ته سہولت نشته جی زه سیټي ګراوند خبره کوم تاسو ته د پیښور سیټي خبره کوم جی کم سے کم چې 70% خلک چې کم دي د ډینګي وبا په شکار دي په هر کور کې 3-4-5 مریضان پراته دي دا غي دوايان نشته او خار کې د ناغي چې کم دي دا غي د لپاره دوايان نشته دا غي د لپاره سپری نشته سہولیات نشته جی زه چې پیښور دارالخلافه کې دا حالات نور صوبه کې خو به دا غي نه انتهایی زیات حالات چې کم دي غ بدتر دي یو ډینګي نشي قابو کولو د صفایي حواله سره دا صفایي خو به حالا کوم ویلي چیرې که صفایي نظام خو یا ټیکو نو مونږ ویلي چیرې ټیک د بیماری نه چې کم بیا خو ډنګي بیماری به وای نه ولې چې دا بیماری اصل چې کم دا هم دغه صفایي سره تعلق ساتي چیرې ګندګي وي او ځکه یو ځکه په جمع شي نو هغه د ونه چې کم دا ډنګي ماچر چې کم د ماشي چې کم دغه نه جوړیږي او بیا زیات تر چې کم د خلک دغه د وجه نه چې کم دی مریضان ډیر زیات دي او دبليو سی پی دومره یو هټ نظام دی جوړ کړی دی غټ افسران پکې ناستي خو لاندې چې کم دی کته ته د خپل نیبرهوډ خبر او کومه زما په نیبرهوډ کې 14 کسان چې کم دی اوسه پوری کم دي تر اوسه پوری یو کس دی برتی نه کړی نو زما په علاقې کې چې کم دي 14 کسان چې نی په یو نیبرهوډ کونسل کې څومره مشکلات بیا د مثال کې یو کس یو علاقې کې نو هغه بیا ما هغه باندې شپږو علاقې واچي نو هغه باندې ډیر غټ بوچ خو صفایي نظام دا د صفایي د پاره او صفایي د پاره چې کوم کسان دی کې 14 کسان نشته 14 کسان صرف زما په نیبرهوډ کونسل کې چې کم دي نور لا هغه شان دي کتا سو بیا روچت کې پورا میټروپولیټن په خبر روچت کې نو زما په حساب 2200-2300 کسان تقریبا داسې دي چې هغه دي سره کمې دي اوسه پورې دی یو قسم نه دی برتی کړي صحیح دا برتیا نیولې نه کوي وجه سره نو زه خو تاسو ګورئ یو طرف ته الیمنګ ډبور سه بیل چې موږ سره پیسې ډېری دي فالتو دي هر سچتا خو دلته د تنخواګانو پیسې نشته تاسو که ټي ایم ای ته لاړ شئ نو ریوینیو چې کم ده د هغې تقریبا 9 کروڑ روپۍ جوړیږي او بیا چې هغې پنشن او تنخواګانې ورکړي تقریبا 27 کروڑ روپۍ هغه پیسې جوړیږي نو ډېرو خلکو پنشن او کرایانې تنخواګانې چې کم دی هغه
اوس پورې خلکو ته نه دی میلو، خلک پریشان دي او صحیح. تنخواه هغې ته نه میلاویږي. نو ښه. پیسې یو طرف ته وزیر اعلی صاحب ویلي وو، ګنډاپور صاحب، سابقه صاحب، چې را ته موږ سره چې کوم دی پیسې فالتو دي، او بل طرف ته که تاسو وګورئ نو تنخواګانو پیسې دې سره نشته چې صحیح. د تنخواګانو پیسې نشته دي سره، حالانکه هغې چې کوم دی نو بار تا وی چې زموږ سره د تنخواګانو پیسې چې کوم دی نو د 15 میاشتو موجود دي. نو دا چې کوم تاسو دې صورتحال ته ګورئ، نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو وینا مطلب دی چې بلدیاتي نظام د ښه کېدو په ځای باندې چې کوم دی نو تنزلي طرف ته روان دی. بالکل همداسې ده جی. اصل کې جی دا کم بلدیاتي سیستم چې دی ځل دی کم راوستی دی، نو دا ټول بدنیتۍ باندې چې کم دی پکې مبني دي. که د دې نیت صحیح وي نو نن په صوبه کې چې کم حالات روان دي، دا حالات په همداسې ني. ښه. لکه چې کله په لاندې سطح باندې چې کم دی یو بلدیاتي نظام مضبوط وي، نو جمهوریت هغې سره اټومیټیکلی مضبوطي، او چېرته چې بالکل. لاندې نظام فعال نه وي نو بره چې کم دی بیا جمهوري خلکو باندې خلک چې کم دی دومره اعتماد نه کي. تاسو وګورئ جنرال پرویز مشرف چې کم دور و، هغه بلدیاتي نظام تاسو وګورئ، که د یو علاقې کونسلر به و، ناظم خو ډېره غټه خبره وه، جی. که یو علاقې کونسلر به و نو د هغه حیثیت به د یو ایس ایچ او غوندې و. ښه. او اوس چې کم دی ناظم څوک کانسټیبل هم نه ګڼي چې ناظم پکې لاسته وي، چیرمن ښه. پکې لاسته وي. الان کې که تاسو زموږ اکټ وګورئ نو موږ سره چې کم اختیارات وو او کم اختیارات دی موږ له براکول جی دی جی. دوه فایل تیار کړو. یو فایل داسې و چې هغې کې موږ سره فل اختیارات و، بل فایل داسې و چې هغې کې ټول اختیارات موږ نه اخیستي وو. جی. اوس بدقسمتي دا ده چې موږ پکې عدالت ته هم دې ته تللي وو. عدالت کې تقریبا یو نیم 2 کاله موږ دا کیس وګټلو. باقاعده چې کیس هم ها. وګټلو، بیا اختیارات یې موږ له راکړه، خو اختیارات یې راکړه خو فنډ نشته. اختیارات خو خالي داسې نه کېږي، خو چې فنډ تا سره وي نو بیا به چې کوم دی هغه اختیارات ته خپل فالو کولی شي، او په هغې باندې عوام له چې کوم دی مسایل حل کولی شي، د هغې کارونه به کولی شي. بالکل. تاسو ګورئ زموږ ښار کې چې کوم دی پوسیده بیپونه پراته دي، ځای په ځای پراته دي. اوس پورې چې کوم دی هغه پایپونه چې کوم دی نه دي بدل شوي. ډېر داسې دي بالکل. چې موږ اپنی مدد آپ کے تحت په علاقو کې پایپونه واچول، هر څوک خو موږ به تر کومه کوو. صحیح. لکه موږ خو چې آپ نے مدد آپ کے تحت مطلب دا دی چې په خپله خرچه باندې په خپله خرچه باندې جی، په خپله خرچه ها. باندې ډېر دغه شان دي پیپونه دي چې کوم دی هغه موږ بدل کړي. اوس هم موږ ته انتهایي زیات پوسیده پیپونه داسې دي چې په نالو کې پراته دي، او صحیح. خلک چې کوم دی هغه اوبه څکي نو هغې د وجې نه قسم قسم بیماریانې، هیپیټایټس، دغه شانتې ډینګي، دغه شانتې نور بیماریانې، ملیریا وغیره، دا ټولې بیماریانې چې کوم دی همدغه ګنده اوبو نه د هر څه نه جوړېږي. نالو کې پیپونه راغلي دي، خو د هغې دپاره چې کوم دی انتظام نشته. صحیح. سعود خان، مونږ په دې ښار کې کتل چې باقاعده به د صفایي نظام چې کوم دی نو ډېر په ښه طریقه به روان و، حالانکه په هغه ټیم کې صرف یو میونسپل کارپوریشن و پېښور، او په ټول پېښور کې سار وختي چې کوم دی نو به صفایانې کېدلې، چړکاو به کېدو، دغه به کېدو. دا دغه بلدیې ګاډي چې کوم و دوی به په دې مین روډ په دې دغو کې ګرځېدل، کوم چې کولاو ځایونه په هغې کې به هغې چړکاو کاو، چې کمې کوڅې به وي دننه د ښار تنګې کوڅې دغه به وي، په هغې کې به مشکیان چې کوم دی نو هغه ګرځېدل، هغې به چړکاو کاو، دغه به یې کاو، صفایانې به یې کولې. په کار دا دی چې په دغه کې لږ غونته کې ښه والی راغلی وي، هغه خو هر څه ختم شوي دي. اوس خو چېرته هم چې کوم دی نو داسې نه ښکاري چې چېرته صفایي کېږي، چېرته چړکاو کېږي، چېرته داسې دی کېږي. صرف چې کوم دی نو بوټو له چېرته داسې مونږ ګورو چې دا ګاډي ګرځي او بوټو له اوبه ورکوي، باقي هېڅ هم نشته. بس جی خبره همغه راځي که نه چې بلدیاتي نظام تر څو پورې مضبوط نه وي، مخکې به چې کم کارپوریشن نظام به و، ناظم سره به باقاعده رجسټر پروت و، چې کم کټکولي، کم چې کم سویپران، دا کم به راتلل، دی به راتلل، باقاعده د ناظم په دفتر کې به د هغه حاضري لګېده. چې نن چې کم دی مثال ما سره د 20 کسانو سټاف دی نو 20 کسان به راله، باقاعده به هغې حاضري ولګوله، بیا به چې کم دی هغه کار ایماندارۍ سره به کېدو، صفایي به کېده، هر شیز به کېدو، د ناظم چیک اینډ بیلنس به د هغې د پاسه نو هغې ته به دا که چا شکایت به وکړو چېرې دغه شانتې ناظم صاحب دا پلانکې علاقه کې دغه شانتې ګند دی یا دا صفایي کول دی، نو همغه ټایم چې کم دی ایمرجنسي بیس کې به چې کم دی هلته کسان به ولېږلو، هلته به صفایي مو شوه، هلته به هغه کار هم وشو، هر یو شیز به وشو. اوس چې کم دی سیسټم چې کم دی ټول چې کم دی بالکل ګډ وډ دی، ولې چې هغه د ناظم نه هغه اختیار دی اخیستی دی، نو د هغې خپله مرضي ده. اوس ایم آی د یو علاقې چې کم دی مشري سوپروایزر چې کم دی مشري، خو دا خو هغې ته پته ده چې دې سره څومره سټاف دی څومره نه دی. ناظم خو د دې خبرې نه خبرې نه دی. ښه. مثال کے طور پر که دلته 100 کسان دي هغې کې 15 راځي او 6 نه راځي او بس خانه پوري د هغې حاضریانې کېږي، نو بس همغه سیسټم نظام چې کم دی هغه خراب دی، هغې د وجې نه چې کم دی نو دغه شانتې ښار د کې صفایي علاقې چې کم دی ناظم او همدغه دغه شانتې ده. منتخب نمایندګان د دې نگراني نه کوي چې یاره څومره ملازمین دي، دوی ډیوټي کوي که نه کوي، او د دې ډیوټي څه ده، خپله ډیوټي پوره کوي هم او که نه کوي.
بالکل نه کنه جی دا ما تاسو ته چې مخکې به باقاعده رجسټر په یونین کونسل کې به پروت وو ښه که ناظم وو او که نو خو یونین کونسل افیس چې کوم دی دا خو د کال 12 میاشتې ولې چې هغه کې یو جی سیکټری ناستي بالکل یو پکې کلاس 4 او ناستي اب باقاعده چې کوم دی هلته هر یو شیز په کار دی چې یونین کونسل کې پروت وو او حتی چې واټر سینیټیشن چې کوم سټاف وو هغه به موږ سره په ځای باندې وو که چېرته به د پایپ مسله وه چېرته به څه د لیکیج مسله او وه فون به رالو ناظم به چې کوم دی کمپلینټ ولیکلو هلته به یې کس ولیکلو باقاعده عوام ته به هم دا پته وه چې دا د ناظم دفتر دی دلته هر یو کار کېږي اوس خو چې کوم دی یو کار پسې چې کوم دی تاسو منی ما دبليو سی سپیره تقریبا 3 شپږ اپلیکیشن داسې ورکړي دي چې د علاقو کې مختلف ځایونو کې پایپونه خراب دي خو اوس پورې چې 1 انچ پایپ هغې ماله بدل نه کړو ښه دا ډېر د بدقسمتۍ خبره ده صرف تنخواګانې هغې ته ملاویږي تنخواګانې په ټایم اخلي ښه یو صاحب یاسر علي شاه صاحب راغلی ډېر هانست افیسر دی خو زه افسوس سره دا خبره کوم اکثر چې دغه شانتې څه کار مې زه سی او صاحب ته ډایرکټ اکثر ټلیفون کوم هغې ته وینا وکړم خو دا ښه بدقسمتي ده لکه یو معمولي غوندې کار دپاره به ته هیډ اف د ډپارټمنټ سی او ته سوال جواب کې ها نو دا بدقسمتي ده خو چې که دا سیستم په یونین کونسل کې صحیح طریقې سره و نو بیا به چې کوم دی مشکلات به چې کوم دی کمېده زیاتېده به دلته خو مشکلات موږ تر اوسه تر زیاتېږي تاسو وختي خبره وکړله چې یاره زموږ د صرف زما په یونین کونسل کې چې کوم دی نو دومره ملازمین کم دي د صفای او ټوټل چې کوم دی نو بیا ډیر زیات کم دي او د مونږه د شکایت اکثر خلک دا کوي چې د دبليو اس اس پی د پبلک هیلث او د دې ملازمین چې کوم دي نو زیات تر د افسرانو او د هغې په کورونو په بنګلو کې کارونه کوي بالکل همداسې ده جی دا ښه خو ما تاسو ته لا ویل خو بس چونکې خبرې روانې وي ښه بالکل هم داسې ده که تاسو دغه شانتې وګورئ که ټي ایم ای کې چې کم کسان برتې شوي نو ډېر خلک داسې دي چې هغوی په خپلو کورونو کې ساتلي ځان سره په کور کې چې کم دی ګراوند دی یا هغوی په هغې کې ځان سره ساتلي یا ځان سره په ګاډو کې ساتلي دي یا خپل چېرته نور هغه کې ساتلي ځان سره خو تنخوا چې کم دی د ټاون ون نه اخلي تنخوا ښه چې کم دی د ټي ایم ای نه اخلي خو نوکري به چې کم دی د صاحب یا د صاحب چې رشته دارانو په کور کې به چې کم دی هغه هلته نوکري کوي او هلته کار تنخوا به کوي چې کم دی د حکومت نه اخلي نو په دې باندې ناظمان صحیح اکشن نه اخلي مونږ خو هر قسمه خبره راوچته کړې ده هر ځای ته م رسولې ده باقاعده ریټن کې م ورکړي دي باقاعده چې کوم دی مونږ احتجاج هم کړی دی هر یو شي ها کې خو دلته سیستم فعال نه دی چې سیستم فعال دی نو مطلب مونږ به څه وکړو مونږ که ډېر احتجاج هم وکړو صوبایي اسمبلۍ مخې ته مونږ احتجاج کړی راوتي وو ها ذاتي خبره نه وه د ها عوام حقوق خبره وه عوام مونږ له ووټ راکړی دی عوام مونږ له منډیټ راکړی دی ها لیکن بدقسمتي دا ده چې بیا په عوامي نمایندګانو باندې چې کوم دی شلینګ کېدل ها بیا هغې له وال ورکول بیا هغې په حوالات کې اچول دا ها ډېر د بدقسمتۍ خبره زه په خپله په هغې کې 45 سے 40 منټ روډ د پاسه بېهوشه پروت وم 2 هول زما ها غېږ کې پراته وو او زه روډ د پاسه پروت وم خو بدقسمتي دا ده چې دلته بلدیاتي نمایندګانو باندې چې کوم شلینګ شوی دی نو انتهایي ظلم یې ورسره کړی دی که موږ څومره مذمت وکړو دا به کم وي دا احتجاج چې تاسو خبره وکړله د دغه احتجاجونو نه پس تاسو چې کوم دی نو مذاکرات شوي وو او د وزیر اعلی سره هم کړي وو په هغې کې وزیر بلدیات هم موجود وو دغه موجود وو په هغې کې تاسو به بیا چې راوتې نو تاسو ته یقین دهاني به درکړلی شوه چې ټول ستاسو مسلې چې کوم دي نو هغه به د سره سنه څه به ومېنلی شوې که ټولې به نه وي نو هغې کې څومره حل شوي دي تر اوسه پورې یاره جی بدقسمتي دا ده چې صرف خبرې موږ سره شوي دي ښه صرف کاغذي خبرې شوې کاروایي شوې ده خو یو خبره باندې موږ پورې عمل نه دی شوی حتی چې زمونږ کم د رینټ او د کرایانو کمې پیسې دي هغه هم اوسه پورې دا د ډیلی ده پرون هم زمونږ چې کم دی پرون نه بل ورځ زمونږ سیکشن کونسل کمیټي چې کومه ده هغه باقاعده په دې باندې کېناسته چې اوسه پورې چې کم دی دوی موږ له چې کوم هغه زمونږ د افیسز کرایه ده د بجلی بلونه دی هغه موږ له اوسه پورې نه دی راغلی حتی چې زه تاسو ته خپله ذاتي مخامخ ناست یم 28 میاشتو اعزازیه چې کم دی ما ته اوسه پورې نه ده میلاو شوې د 28 میاشتو 28 میاشتو ستاسو اعزازیه خپله زما خپله ذاتي خبره زه کومه چې 28 ها میاشتو اعزازیه ما ته اوسه پورې نه ده میلاو شوې اوس تقریبا 2.5 کال شو تقریبا 2.5 کال شو ښه او بس مونږ یې غواړو نو مونږ یې څه دپاره وغواړو په اجازې به مونږ څه وکړو چې مونږ سره فنډ نه مونږ عوام له سکولو نه شو مونږ دلته تنخواګانو دپاره خو نه یو راغلی مونږ خو وایو چې د تنخوا دې مونږ لاړو بالکل راکوي نه خو کم سے کم ښه فنډینګ دې داسې راکړي چې ها مونږ علاقو کې کم سے کم څه کارونه خو وکړو که نه چې عوام مونږ له ووټ راکړی سبا که عوام له مونږ ورځو په کم مخ باندې به مونږ ورځو بالکل خو دا شکر دی چې عوام دارې خبرې نه خبر دی چې دې صحیح ځله چې کم دی بلدیاتي نظام سره دې صوبې حکومت څومره ظلم کړی دی نو که د دې موږ څومره مذمت وکړو دا به کم وي یعنې ټیک تاسو وګورئ د سند نظام وګورئ سند کې بلدیاتي نظام دی بیا دلته د کنټنمنټ بورډ نظام تاسو وګورئ موږ نه پهله د کنټنمنټ بورډ الیکشن شوی دی باقي د ها هغې سره فنډینګ شته د هغې کارونه کېږي هر یو شیز کېږي نو زه دا اریان یم چې یو پاکستان او دوه نظامه
نو په دې خبره باندې موږ سو پورې د عدالت نم زموږ ډېر غټ یو سوال دی. عدالت کې موږ کیس چې کوم دی وځانان کې د الیکشن خو موږ باندې عدالت کړی دی خو انډیپندنٹ کولو پارټي بیس باندې د الیکشنو کو عدالت را باندې کو پکار دی چې عدالت په دې باندې سوموټو اکشن غشتي وي چې بې دا خو عوامي نمائندگان دي خو دومره خرچي شوی دي دومره بد دفتر جوړ شوی دي جنگونه پکې شوی دي مړی پکې شوی دي دشمنیان پکې شوی دي تر اوسه پورې دشمنیان چې کم دی هغه شانته روان دي ولې چې یو الیکشن کسو کینو الیکشن خدا سي نه کیږي خامخا یو خاندان یو مرګري یو دوست یو خلک یو علاقه بزان سره راغونډي او بیا به چې کم دي ته د عوام نه ووټ غواړي او بیا به شانتي کینو باغ کې پتا ته هر قسمه مشکلات نه تا ته مخالفین ولاړی تا ته هر څه وي نو داغه هر څه باوجود هم چې کم دي د ټیم کې بلدیاتي نمائندگان چې کم دي هغه پر روډونو باندې دي وسه پورې په احتجاج وی هغه احتجاج لا ختم نه دي ستاسو بالکل چې موږ هر ټیم په احتجاج کې احتجاج دا تقریبا ستاسو ټیم ختمېدو ولري ډیر جی زموږ معیار صاحب ډیر ماشاءالله ډیر زبردست انسان دی حمایت الله معیار صاحب او دغه شان دي زموږ میر صاحب پېښور چې کم دی حاجی زبیر علي هم زبردست انسان دی هغه یو خبره کوي معیار صاحب وی چې مونږ د نظام خبره کوو مونږ د ځان خبره نه کوو مونږ وایو که اوس دا نظام فعال نشو خو را روان ځل چې کم دی دا نظام مونږ فعال کول غواړو چې را روان ځل چې کم دی که مطلب الیکشن مضبوط نظام نو مضبوط بلدیاتي نظام راشي او بل مونږ د پاکستان آئین کې دا اوس د لپاره مخکې مونږ چې کم دی التار سره جمع کړي دي چې پاکستان آئین کې باقاعده د لوکل ګورنمنت د لپاره خپل یو د هغې دپاره یو سټ اپ پکار دی چې هغې کې به د صوبې حکومت کاري نه به پکې د قومي اسمبلی کاري نه به پکې د سینټ کاري بس باقاعده یو سیستم یو نظام چې ختمیږي بس بل نظام دی ورپسې چې کم دی راولي نو لوکل باډیز چې په کوم ملک کې لوکل باډیز نظام مضبوط نو په هغه ملک کې جمهوریت هم چې کم دی هغه مضبوطي که تاسو ګورئ نور ملکونه نو چېرته چې بلدیاتي نظام مضبوط دی نو هلته چې کم دی ملکونه هم چې کم دی جمهوریت چې کم دی هلته هغه مضبوط وي او چې کوم ملک کې بلدیاتي نظام مضبوط نه نو هلته چې کم دی جمهوریت هم چې کم دی هغه بالکل کمزوري وي په هغې باندې نور ملکونه چې کم دی هغه اعتماد په هغې باندې بیا نه کوي صحیح مونږ چې اکثر ګورو حکومت وینا دا وی چې د بلدیاتي لکه اکثر چې مونږ کو په د قومي صوبایي اسمبلی کې نو په بلدیاتي اکټ کې سنه ترمیم را روان وي او چې دا بلدیاتي نظام بهترولو د لپاره مونږ په دې کې دا ترامیم او دا دغه کو په هر پیره باندې چې کلم د اسمبلی اجلاس نو لوکل ګورنمنت اکټ چې کوم دی نو په هغې کې ترمیم خامخا وي نو یو طرف ته هغې وایي چې مونږ په دې کې بهتري راولو په دې کې آئینی ترامیم کوو او بل طرف ته تاسو دومره ګیلې کوئ نو دا ډېر زیات تضاد نه دی ما خو تاسو ته ویلې که نه چې دي خو صرف کاغذي کاروایي پورې محدود دي دی په کاغذي کاروایی کې به چېرې ما نظام مضبوط کو نظام مې فعال کو اختیارات مې چې کم دی ورکړل خو په ګراوند باندې چې کم دی ګراوند باندې خو مونږ ته پته ده چې مونږ سره څومره اختیارات دی یا مونږ سره څومره ظلم دی کړی دی یا څومره ظلم موجوده حالاتو کې مونږ سره روان دی نو ګیلې خو مونږ په حق باندې کوو ولې چې بلدیاتي نظام ما خو تاسو ته چې کم دی کې بلدیاتي نظام مضبوط نه نو هلته چې کم دی جمهوریت هم مضبوط نه لکه تاسو د صوبایي اسمبلی خبره کوم دلته چې څومره کسان ناست دي د عوام نه دي ووټ اخیستی دی دلته راغلي او نو دغه شانتې چې کم دی بلدیاتي نماینده هم چې کم دی صرف دا نه چې د نورو پارټو د پاکستان تحریک انصاف د ټینګ کې په میجارټي کې ټولو نه زیات دي بلدیاتي نمایندګان په صوبه کې خو هغې له چې کم دی د هغې چې کم ایم پی ګان دي ایم ان ګان دي هغې له باقاعده خپل فنډینګ هر یو شیز ورکوي نو هغې چې کم دی هغې خو پرې روان دي هغې خو کار روان دی خو دلته چې کوم اپوزیشن پارټیانې دي هغې سره خو چې کوم دی ₹1 فنډ هم نشته نو هغې له ₹1 فنډ دی ورکړی دی او نه چې کوم دی هغې ته څه ملاویږي نو هغې به عوام له مسایل څنګه حل کوي نو مطلب دلته جمهوریت کمزور شو دلته خو بس ون مین شو شوه لکه پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په صوبه کې بس خلک وایي چې بس د دې حکومت دی نورې پارټیانې چې کوم دی هغې سره همدغه شان د ظلم روان دی زه د نورو پارټیانو مشرانو هم دا ګیله کوم چې په کار دا دی چې د بلدیاتي نظام فعال کولو لپاره تاسو راوچت شوي باقاعده دې باندې تاسو مونږ سره په احتجاج کې هم شریک شوي وي خو بدقسمتي دا چې بس صرف وخت سره که چېرته دغه شان د احتجاج راغلي نو به څو مشران ناشي څو خبرې اترې وکړي خو بقیه په اسمبلی فلور باندې چې کوم دی هغه شانتې خبره اوسه پورې اوچته شوې نه دي څنګه اوچتول پکار دي د بلدیاتي نظام دپاره د بلدیاتي نظام د بهترۍ دپاره چې کومه خبره کول غواړي هغه نه کېږي دا موضوع زمونږ چونکې براه راست ستاسو سره تعلق ساتي اوریدونکو کتونکو سره تعلق ساتي نو تاسو هم کولی شئ چې په دې موضوع باندې زمونږ سره تاسو شریک شئ چې ناظم صاحب کمې خبرې کوي کمې مسلو نشاندهي کوي چې آیا دغه مسلې زمونږ په دغه علاقو کې په دغه ځایونو کې موجود دي که نه د خپلو علاقو په باره کې وایي د دې موضوع په هکله باندې تاسو خبره کولی شئ زمونږ د ټلیفون شمیره یاد ساتئ 091 52 یعنی 091 52 54 143 یو اوریدونکی راغلی دا به ورو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څو خبرې کوئ د کوم ځای نه د فرحت خبرې کوم جی
چې دې پروګرام ته خو زه چې باقاعده کال ماضی کړو مجبوري نه وکړو مې دا زما ځین یو دوه خبرې دا وکم ها ملمتم هر کالي وایم په خیرالي وته ما مهرباني ورور خوشاله اوسئ دلته تکلیف وکړو کنه تکلیف وکړو موږ د لکه هغه دا لکه خلکو کې شعور او اګاهي راشي جی جی چې لکه دغه پاتون خپل خلک هم ډیر خپي ها دا خبره تاسو چې زه خپل ذاتي یو پارټي والا سره مې کړه تعلق نه ساتم چې ګنې او نه مې کاله وټونه ور کړی ها دا چې بس ریډیو کې لکه بیا تاسو کالر راشي تاسو صفه خبره کوي حق خبره کوي بیا بعضي پارټو ولا دا لکه ریډیو بیا اوري نو بیا ټلیفونو کې بیا جذباتي شي کنه بیا لکه لنډه خبره چې ریډیو عمل وسره بیا خرابي صحیح خدا چې کم خلک سیاست هم نه سبا لکه سیاست نم یو په خپل مسلې جوړې شي جی لکه سیاست هم ټول بد پکې چې څوک په سیاست کې راځي ځکه یو خدای چې څوک سیاست کوي شي وزیر شي یا ډاکټر شي یا بل څه شي او ته معلوم لګي او دی عوامو داسې خلک دي داسې بیکاره خلک دي چې هغوی د وزیر له یاد دي دغه سمه خبره ورته نه کوي سمه مشوره نه ورکوي ها او دا چې هغه داسې چې لکه لاري خبرې ورته کوي د دنیا سوچن خبرې ورته کوي ستاسو علاقه کې چې کوم بلدیاتي نمائندگان دي او ستاسو د علاقې صفایي د اوبو مسله د بجلی مسله دغه مسلې حل کوي کنه چې دلته کومه سپیرسن کنه ورېږي مسره جوخته علاقه دلته خو صفه خبره کوم خیله که بس گزاره روانه خو کارونه ورونه داسې خاص لکه شي ویني کنه چې کوم دا څنګه د ملموي چې موږ ته فونډونه نه ملو شي رقم نه ملو شي نو پکا دا چې دا ورته ملو شي چې ښه کار کوي د دې حکومت کې نو سبب بیا خلک ورکړو ورکړي به الیکشن کې به کامیاب وي او ښه کار کوي او چې کوم دا وزیران دي ایته خو سزاګانې ملاوي کنه لکه سزا ورته ملاوي خو انده پر څوک دا کار بیا نه کوي صحیح شو ډېر مننه بالکل هم دغه شانتي ده چې فندونو مسلې او دغه تاسو سعود خان خبره وکړه تاسو په دې خپل د کیو چیر د پی ټی آی چې کم نمائندگان دي په دې کې خو ګڼ شمیر د پی ټی آی کسان هم منتخب شوي دي پای کې میرز دي پای کې کم دینو د سابق وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور خپل رور پکې هم شامل و د ډی آی خان نه داسې چې کم دینو ک مونږ ګورو دلته مترینا د مختلف ځایونو چې کم دینو د دیو نمائندگان چې کم دینو هغه موجود دی په بلدیاتي نظام کې چیرمن دی که میر دی مختلف دغو کې راغلي دي نو دغو ته فنډز چې کم دی نو ډایرکټ میلاویږي که نه تاسو وی چې څه په بله طریقه ورته ورکړی کېږي ترقیاتي کارونه هلته کېږي بالکل جی اصل کې جی هغې له په بله طریقه باندې په دې ورکوي که دغه شان زموږ په دې سیسټم باندې وله ورکوي نو بیا خو مطلب غلا شوه ښه لکه هغې بس خپله تاسو د سیسټم په ترو باندې لکه نه میلاویږي ستاسو سره یو شان کړي دي داسې که دغه شان ته میلاویږي بیا خو په الریډي مونږ عدالت ته تللی شو سټیمپ یې اخیستی شو چې مطلب دا دی خپل کسانو له چې کم دی شیرز ورکوي او نور چې کم دی یو ځل یې ورکړی نه وي چې هغه بیا تاسو چې کم دی نو پیسه احتجاج وکړو بالکل جی په غلطه طریقه باندې ورکړی وي هغه چې کم دی بیا پته ولګېد نو بیا باقاعده هغې باندې مونږ سټیپ هغه صرف هغې له ورکړی شوي صرف د پی ټي آی خپل کسانو له جی هغه ورکړی شوی خو دوی وی چې نه داسې مونږ مرحله وار شروع کړي دي او داسې هم را شروع کړي دي نو ټولو ته به میلاویږي یاره چې دی 5 लाख روپو اعلان کړو زم نزلا کې چې کم د سپورټس لپاره اوسه پورې هغه پیسې خلکو ته نه دی میلو تاسو د دې شیز بنیتیت تاسو وګورئ چې اوس دی د ویلیج کونسل سطح باندې چې کم دی ویلې د صفایي لپاره چې کم دی مونږ باقاعده یو زرنج ورکو او سامانونو سارسنو صرف په ویلیج کونسل باندې ورکو په نیبرهوډ کونسل باندې ورنک لکه په کار داري چې تاسو ورکوئ نو بیا ټول سیستم له ورکوي کنه ورکول دا چې کوم صفایي د پاره کوم کټکولیان دي یا د کانټریکټ بیس باندې دی ویل چې هر علاقه کې چې کوم دي 5 کسان چې کوم دي دا ورکو کې برتی شي باقاعده او پهله پیسې به حکومت ورکوي بیا غي نه پس په عوامو نه پیسې غونډيږي باقاعده دغه تنخواه ورشي چې کوم دی هغه به عوام ناخلي یونین کونسل په سطح باندې کوم دی هغه تباغه ملاوي کو خودي دا صرف په وی سی باندې ورکا په نیبرهوډ کونسل باندې ورنکا په کار دی چې په نیبرهوډ کونسل ولې چې په هر یو نیبرهوډ کونسل کې چې کم دي کسان کم دي په کار دی چې دی ټول له دغه شانتي پیسې ورکړي وي الان کې پاورز باندې موږ یو احتجاج پروګرام هم کې خو خیره علي ګنڈاپور صاحب چې کم دي دلته په خبر کې پروګرام کولو او دیله چې کم دی هر یو شي دي ته هند اور کولو خو بهرحال چې موږ کله احتجاج کولو نو بیا د دې ټیم رالو کېناسته باقاعده معیار صاحب سره چې کم دي زموږ اکشن کونسل کمیټې سره باقاعده سم مذاکرات سره خبرې اترې کوي هغه د وجه نه بیا احتجاج چې کم دي موږ صحیح شول اوریدونکو څوک السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو خبرې به کم ځای نه رشید سیکنا بارم خیل تو تصدیق رشید आवाज دې لږ کمزورې راځي لوقونته کې دلا کرا کې شاسونه مې نه خبرې کوم. ها جی ها ډیره مننه جی. حال تک یو نسل دا مولا کوي دی دوی کنه موي مولا جی هلو جی مولا نمای دو نه زنده کنه دینه کونسل چیرمن دا ناغا مودای لکه کې اټا مې د کپیګو ناغه کې خپل خلک پرتکی او غریب ته سره کسي کنه او خپدای نه ته دې خبر سره شوی دو لا دې څه داسې څه واشای کړه کوي او د غریب سړي بیا چې غدا وزیر اعظم دا یا صدر دا یا وزیر الله صاحب دا کنه جی نو په کومه کوته کوي کنه څه خلک جامه کې په تاسو دې ودا سي او خلان کې نه جایداد کا نه بستا نور کارونه کوي کنه کوي نور کا سلا کړي سلا سلا کوي شي کنه خبره کوي خپل کې لګي پولیس جیل خرڅه پولیس خبر دی کته پولیس کا پته ته لا کارا هو دا په کار کې کې څه ځای ساته ته له سبا د عوامو مسلې د کور کلی مسلې د دې حل کولو د لپاره څه کوششونه کوي نه کوي کوي چې نه دې کپیدو کنه کې چې څنګه روزي کنه تر حسینه پرسي خلان کې 2020 نه لګیا نو اریاس خو نه وږي کنه پروګرام ته پرونګه نه تاسو محمد علي بابا خیر ټیک ډیر مننه جی مهرباني دیو د کرک نه سعود خان هغه کوي وای چې دا یو هغه د ولګاو چې په دغه کې تاسو خوای چې کسانو برتی د غنښت دي کسان کم دی هغه وای چې کرک کې چې کم ناظم چې کم چیرمن سیف دی هغه وای ټول خپل کسان برتی کړي دي غریبانو کار پکې نه کیږي دغه پینې خپل رشتہ دار او هغه راځي برتی کوي بالکل همداسې دی چونکه د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او پاغه کې چې کوم د حکومتي کوم ناظمان یا چیرمنان راغلي دغه کوشش هم دا کوي چې خپل رشتہداران خپل پردې زاغینه په دې خبره باندې چې کوم د ځان خلاص کونو دا 4 5 کسان چې کوم دی برتی الان کې دی ویلو چې دا به د ډرا سیستم باندې کیږي باکه د ډرا ډیر ژوند کې په ډرا باندې شي خو ډیر ژوند کې داسې شکایت راغلي دي او اوس په دغه شکایت را دي چې خلکو په خپل کسان خپل رشتہداران چې کوم دی هغه برتی کړي چې کوم هغه تنخواګانی دی هغه باغی ته ملاوي صحیح تاسو هغه دغه د فندز خبره کوله چې را کم فندز چې کم دینو میلاویدل او هغه چې کم دینو هغه کسانو ته په کومه طریقه ورکړي کېږي نو دا د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په تر باندې حالت کې دغه کارونه او دغه فندز دغه کېږي د پی ټی آی چې کوم منتخب خلک دي بلدیاتي کنه لا خو جی باقاعده کم سابقه وزیر اعلی صاحب هغه باقاعده کولو دا اعلان کړو چې دا زمنګ هغه کسان دي چې کوم خلکو په 9 مئی کې چې کوم د موږ سره قرباني ورکړو هغه برای راست چې کوم دی دا پیسې چې کوم دی خپل امپیګانو لا خپل مینګانو لا خپل دغه شانتي بلدیاتي کوم نمائندگان دي هغه له ورکړي دي برای راست ورکړي دا خو سی ام صاحب ډایرک انسټرکشن کړو چې زمونږ کوم کسان دي موږ سره سختي تیری کړی دي ټول چې کوم د فندونو ماغه شانتي خپل کا ثواب دید کې ورکړي کا کم طریقې سره ورکړي خو ډایرک ورکړي ثواب دید کې ورکړي ډیر مننه سعود خان بالکل همداسې خبره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کوم په خوانه وو علي امین ګنداپور تاسو خبره بالکل صحیح ده اغا چې په اسمبلی کې اخیری چې کوم اغي نوې وزیر اعلی راغی نو هغه د خپل کارکردګۍ ذکر کاوه په کارکردګۍ کې یو خبره دا هم کړې و چې را اپوزیشن ممبران په زمانه خپي ما غیر فندونه نه دی ورکړي خو دا غوا علاقې لمه فند ورکړي دي په هغه علاقو کې چې زمونږ کم ممبرانو الیکشن بیللو نو ما غول چې کم دنو فند ورکړو د دیو په علاقو کې چې کم دنو د ترقیه کارونو لپاره کدیو ته مینه دی ورکړي خو غول مې ورکړي دا تاسو خبره صحیح ده چې دغه کم خلکو چې کم دنو په 9 مئی کې یا داسې کم دنو په احتجاجونو کې حصہ خلی او اگست والی امین ګنداپور هغه ته چې کم دی واغې په خپل دغه خبري اقرار کړو چې ما غیر فندونه ورکړي خو فندز ورکول دي په علاقې کې کار کول دي هغه په صحیح طریقه سره او بیا منتخب نمائندگان او خصوصي تور باندې بلدیاتي نظام مضبوطول دا چې کوم دینو جمهوریت عمل ځکه چې دا د جمهوریت نرسریانی دي د دې ځنه په بره چې کم خلک راشي هغه سیاستدانان جوړیږي وس
د سعود خان نه ما تپوس ونه کو خو بهر حال وزیر بلدیات تعلق هم د پیښور سره دی او داغه وینا دا ده چې زه به چې کم دی نو 1 ارب روپۍ چې کم دی نو هغه د پیښور دپاره منظورومه او د پیښور په ترقۍ باندې د پیښور په ښایست باندې او د پیښور صفایي پیپونه چې سعود خان کوم ګیلې وکړلې د دغې په بدلولو باندې هغه وایي چې زه به دا کوم نو الله دې وکړي چې نوې وزیر بلدیات مینا خان افریدي صاحب په دغه خپلو کوششونو کې کامیاب شي چې یو طرف ته پیښور چې د صوبې دارالخلافه ده دلته چې کارونه وشي هم ډېر ښه ده خو په نورو صوبه کې هم د خلکو مسلې هوارول پکار دي. زموږ د پروګرام باخبره پښتونخوا وخت سرته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکه اجازه چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.